دې ته تصوف وایي. تصوف د خلکو په خیال کې به خوش عمل ښکاري، دا خوش عمل نه دی. دې ته که مونږ په جوور نظر باندې وګورو نو مونږ په حقیقت باندې د تصوف پیش، خو ستاسو توجه به ورته ډېره ضروري وي. د دې وجې نه د نن ورځې په دې موضوع کې د قرآن او سنت چې کوم حقیقتونه دي د هغې د پوهې دپاره د تصوف دا حیثیت پیژندل لازم دي. په خبره باندې پوهېږئ؟ چې دغه خلکو د خپل طرف نه کوم یو نوی دین خو نه دی پیش کړی، بلکې هغه دین چې په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې دننه په صفه باندې پړاو شوی و، د هغه دین یو انداز دی کوم دین چې په تصوف سره تعبیر کولی شي. په قرآن مجید کې د تصوف علامات ذکر دي. په سورہ قصص کی آیت نمبر 83 کی اللہ پاک جل مجدہ فرمائی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. دا د آخرت کور مونږ د هغه چا دپاره ګرځو چې په ځمکه باندې تکبر کول نه غواړي او نه فساد خورول غواړي، او آخرت هم د پرهیزګارو خلکو ځای دی، د هغوی کور دی، د هغوی دی. د دې آیت کریمه په تشریح کې ابن عطا صاحب یو لوی سړی تیر شوی، هغه وایي چې په آیت کریمه کې دا ویلې شوي دي چې الله پاک فرمایي چې ما د آخرت کور د هغه چا دپاره جوړ کړی دی، جنت مې د هغه چا دپاره جوړ کړی دی چې په چا کې دا دو صفتونه موجود وي. دو صفتونه. نمبر 1 یو صفت دا دو صفتونه دا دی العلو عن النفس. العلو عن النفس. دویم نمبر والفساد على النظر الى الدنیا. دا دو صفتونه دي طبقات الصوفیه صفحه 11 کې دا بیان کړي چې څوک په دنیا کې د علو اراده نه کوي او دارنګ په دنیا کې د فساد اراده نه کوي. دا دو صفتونه چې دي نو دا د هغه خلکو چې کوم الله تعالی جل جلاله د هغې دپاره د آخرت کور جوړ کړی دی او جنت جوړ کړی دی، دا دو صفتونه به په هغې کې موجود وي، دوی به د هغې مستحق وي. اوس یو العلو عن النفس او دویم والفساد على النظر الى الدنیا. علو څه څیز دی؟ دغه لوی صوفي ابن عطا صاحب وایي دا ډېر لوی محقق تیر شوی چې د علو مطلب دا دی چې د بنده خپل ځان طرف ته کتل، منصب غوښتل، اوچته مرتبه غوښتل، بلندي غوښتل، دې ته علو د نفس وایي. د الله صحیح بندګان دا څیزونه نه غواړي، د هغې نفس دې څیزونو طرف ته میلان نه کوي چې هغه د ځان له یو مرتبه وګوري، هغه د ځان له یو منصب وغواړي، بلکې دې ته علو وایي. نو دا به د ده په نفس کې نه وي. د دې خلکو دپاره الله د جنت تیارې کړې دی، د آخرت کور یې ورله جوړ کړی دی. نمبر 2 فساد څه څیز دی؟ فساد دا دی چې د دنیا طرف ته توجه کول. نو بنده ګډوډ کیږي د دوو وجو نه، یا خو د خود پسندۍ د وجې نه او یا د دنیا طرف ته د نظر لګولو د وجې نه. دا دواړه څیزونه چې د چا په وجود کې نه
الله د آخرت کور هغې دپاره جوړ کړی دی الله جنت د هغې دپاره جوړ کړی دی نو دا ابن عطا صاحب دا تشریح د دې آیت کریمه په ضمن کې کړی دی ډېر لوی سړی تېر شوی د تصوف مختلف ابواب د قرآن پاک په درجنونو آیاتونو کې دننه چې الله تعالی د انسان د اصلاح دپاره کوم مضمون ایښودی دی نو صوفیه کرامو هغه په مختلفو بابونو باندې تقسیم کړی دی خبرې ته خیال دی که کله یې د هغې نوم ادب ایښودی کله یې د هغې نوم اخلاص یاد کړی کله یې هغه په توبې سره تعبیر کړی کله استغفار سره یاد کړی کله د حسد په مټاولو سره یاد کړی کله د غیبت د لرې کولو په نوم یاد کړی دې ته مختلف تعبیرونه ورکړي دي د مؤمن بنده باطن یې روښانه کړی یعنی د بنده توجه د دنیا نه ختمه کړي او د خالق طرف ته متوجه کړی کومې ضابطې چې ورته ورکړي دي نن د هغې په وجه د خلکو د باطن اصلاح کېږي دا هغه جامع نصاب دی چې هغې ته شریعت مطهره کې تصوف ویلی شي اوس د تصوف ډېر تعریفونه دي د تصوف ډېر تعریفونه دي چند د هغې نه ستاسو مخکې ذکر کوم تقریبا یو شپږ صفتونه تعریفونه د هغې ستاسو مخکې ذکر کوم چې مونږ او تاسې لږ په دې باندې پوه شو چې حقیقت کې دا تصوف څه ته وایي د تصوف لومبنی تعریف دا د صوفیه کرامو په نزد د تصوف تعریف داسې کړی شوی دی چې اصلاحات صوفیه صفحه نمبر 17 کې لیکي چې هو التخلق بالاخلاق الالهیه هو التخلق بالاخلاق الالهیه اصلاحات صوفیه صفحه نمبر 17 کې دا خبره ذکر کړې هو التخلق بالاخلاق الالهیه یعنی تصوف داري چې دې الهی اخلاق خپل کړي الهی اخلاق خپل کړي دې ته تصوف وایي کوم چې د رب ذوالجلال اخلاق دي چې د کومو گنجائش تا کوم وخت کې چې انسان د هغه اخلاقو طرف ته سفر کوي دغه سفر ته سلوک وایي دغه سفر ته سلوک وایي او چې کله دغه اخلاق دته په دغه درجه کې ملو شي بیا هغه د سالک په مقام باندې صوفي او د الله ولی جوړ شي او بیا چې دې په کوم شکل کې موجود کیږي هغه شکل ته تصوف ویلی شي د اول تعریف ته تصوف دویم تعریف چې حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ په غنیۃ الطالبین شریف کې دا خبره کړې ده چې هغه مبارک فرمایي یعنی عبدا صافه الحق عز وجل یعنی عبدا صافه الحق عز وجل یعنی تصوف داره چې بنده لره الله تعالی صفا او ستره کی بنده لره الله تعالی جل جلاله صفا او ستره کی الله تعالی د زړه نه خیره لري کی په دغه انداز کې غوث پاک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې فقیل الصوفی من کان صافیا
فقیل الصوفی من کان صافیا، یعنی صوفی آغا دے چه صافی دے، چه بالکل صفاوی او پاکوی، دت صوفی وی چه صافی وی د سسزنا. آغا مبارک فرمائی چه صافی و د سنوی من آفات النفس، د نفس دا فتوننا، چه آغا فتونا د نفس شهوتون دی، د نفس خراب خواہشات دی، پا نفس کی تکبر رات للی، پا نفس کی حسد رات للی، پا نفس کی د برائی تقاضا کی دل دی. نو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی صوفی آغا ندے چی د خواہشاتو بندائی، صوفی آغا وی چی آغا صافی وی د کم سیزنا چی سمر د نفس آفات دی، د ہر آفت نہ بچ کی گی، آغا اللہ پاک جل مجدہو صوفی جوڑائی. د آفات د نفس نہ چی کم وقت کی دے تیر شی، نو بیا دغا مقام حاصلی چی خالیا من مضموماتها، خالیا من مضموماتها، د نفس چی کم مضموم سیزون دی چی کل داغین بچ شی، نو بیا اغا پا دغا لارا بانی روان شی چی دا کم لار تعریف دا اللہ تعالی جل جلالہ دا طرف نہ کڑے شویل. بیا ورپسی فرمائی ملازما للحقائق، ملازما للحقائق، اگر دا سی حقائق و طرف تا متوجہ کی گی چی پا مخلوق کی اچھا تا دا غزر نمتوجہ کی گی، دا غزر صرف دا خپل خالق طرف تا متوجہ وی، او چی کل دغا کیفیت خپوخ شی، دغا کیفیت طبیعت تصوف ویلیش، او دا غزات طبیعت صوفی ویلیش. دا تصوف دریم تعریف دا آغا حقیقت دے چی دا یو پورا ملت اسلامی ہی صدا. جامع الاصول پر صفحہ 229 کی لکھی، جامع الاصول صفحہ 229 کی چیرا دا حقیقت دا تصوف سشید آوئی هو ان یمیتک الحق عنک ویحییک به، هو ان یمیتک الحق عنک ویحییک به، یعنی تصوف دارے چی رب ذوالجلال تعالی رستا پا لحاظ بانے مڑکی اور د خپل ذات پا نسبت سرد جوندے اولری، دیتا تصوف وائی. اور دا تعریف بیان کرے دریم هو ان یمیتک الحق عنک ویحییک به، یعنی تصوف دارے چی رب ذوالجلال تعالی رستا پا لحاظ بانے مڑکی اور د خپل ذات پا نسبت سرد جوندے اولری، دیتا تصوف وائی. مطلب دارے چی پٹول زندگی کی دا اللہ تعالیٰ نا ناراضگئی نزان بچ ساتی، اور دا اللہ تعالیٰ دا رضا دا حصول دا پار دا خپل زندگی تمام سفر مکمل کئی. دے دریم تعریف. سلورم تعریف دا تصوف، بعضی صوفیاء کرام دا تصوف تعریف دا سے کڑے دے چی دا خبرہ ہم جامع الاصول پا 229 صفحہ کی ذکر کرے سوئی چی دا تصوف تعریف دارے هو عنوة لا صلح فیہ، هو عنوة لا صلح فیہ، یعنی تصوف دا جنگ دے، خود دا سی جنگ دے چی پاگئی کارڈو صلح نشتا، دا سی جنگ دے چی پدے کے دا سر صلح نشتا. هو عنوة لا صلح فیہ، دا یو جنگ دے، خود دا سی جنگ دے چی پدے کے دا سر صلح نشتا. سا مطلب دارے چی تصوف جنگ دے دا شیطان خلاف، تصوف جنگ دے دا نفس خلاف،
او جنگ د همیشه والی دایمی جنگ دی او کله هم په دغه جنگ کې صلح نشته یعنی داسې نشي کېدی چې یو صوفي را پاسې ووایي چې یو کال خو د نفس سره جنگ کوم خو را روان کال کې به بیا د نفس سره صلح کوم 10 کاله به زه د